آیا د مولانا فضل الرحمن صاحب اور د عمران خان اتحاد به وشي کنه؟ ډیر ملګری دا پښتنه هم کوي د اختر نه پس کیږي، چون کې اختر نه پس پی ټی آی اعلان کړو چې موږ به یو ډیر غټ احتجاج کوو د حکومت خلاف، ځان سره به ټولې پارټیان یو ځای کوو. نو آیا مولانا صاحب عمران خان سره یو ځای شي کنه؟ په دې ویډیو کې په دې خبره ډسکشن کوو، ځکه د اپوزیشن چې څومره هم لیډران دي د غي میټینګ شوی دی، یو جماعت ارن شو چې پای کې ټول اپوزیشن لیډرانو شرکت کړو. په دغه میټینګ کې مولانا صاحب سره د ټولو پارټیانو لیډران موجود وو. د فیصله کړو په دغه میټینګ کې چې اختر نه پس په یو کانفرنس کو او پای کې به ډیټیل سره فیصله کو چې آیا موږ عمران خان سره اتحاد کو کنه. جے یو ای خو مکمل تیار د عمران خان سره اتحاد کولو د پاره، خو د جے یو ای په ځړه کې څه شک او شکونه دي، اڅه شکونه دي هم په دې ویډیو کې ایکسپلین کو. جی جے یو ای په دې شک کې دا چې زه عمران خان سره اتحاد وکم او د حکومت خلاف موږ یو تحریک وچلو او د حکومت موږ راو غورځو، نو بیا بس کیږي لکه بیا به پی ټی آی څه کوي، ما سره به الیکشن کې سیټ ایڈجسټمنٹ کوي، کماله به حکومت کې زیرا کوي. ځکه تاسو د یار شي د عمران خان حکومت را غورځولو د پاره چې کم پی ډی ایم جوړو، آی کې د مولانا صاحب یو ډیر اهم کردار او چې بیا کله پی ډی ایم خپل حکومت جوړ کو، نو مولانا ته هغه رنګ مطلب حیثیت ورنو کو چې کم د مولانا صاحب ته غوستو. مولانا صاحب له په الیکشن کې سټونه هم ورنکړل. نو اوس مولانا صاحب وایي چې نه دای سره یو ځای شم پی ټی آی سره حکومت راو غورځيږي او بیا دای امرا سره دغه رنګ چلو کی. نو په دې وجه باندې مولانا صاحب خپل شرایط هم پی ټی آی ته خېدي چې اتحاد در سره کوم خدمات دا شرطونه دي.